السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا نمونه هم پکې وګورئ. الله دې موږ ماف کړي. د ناشنا نمونو سره زمونږ مخ دی او د ناشنا خلکو سره مخامخ کیږو. داسې د جهالت خبرې، داسې د دین نه د بې خبرۍ خبرې چې سړی حیران پاتې شي چې دا خلک چېرته د قرآن او د حدیث په خوا باندې مرغلي دي که نه، چېرته په جومات کې تبلیغ والا تم ناستې دي که نه، چېرته عالم تم ناستې دي، سړی حیران پاتې شي. تاسو د دې کس دا خبرې واورئ، دا صحافي تې تپوسونه کوي، د ده دا خبرې واورئ چې دی ورته څه وایي. د هغې نه پس ضروري تاسو سره یو څو خبرې دې باره کې شیر کوم. جي زما ملا صاحب هم وایي چې سپی کور کې نو رحمت پرېختې نه راځي او داسې چل دی او داسې چل دی که نه. دا خبرې زما ذهن ته نه راځي. زه په دې خبرو زه عمل نه کوم، نه په دې زما سر خلاصېږي چې سپی ولې تا دومره نجس کړی دی، ولې دې دومره دغه کړی دی. سپی خو ډېر وفادار دی، زمونږ د ژوند ملګری دی، هر وخت کې موږ سره یې زموږ په کورونو کې. تاسو د ده خبرې واورېدلې نو حیران به دا پاتې شي چې ده نه د سپي په باره کې تپوس کېږي نو دی ورته وایي چې سپی خو داسې وفادار سیز دی او د سپي په دې محبت کې د سپي دا محبت د ده د زړه ته دومره کوشوی دی چې تر دې حده پکې ورسېده چې یاره زمونږ مولان صاحبان هم دا وایي چې یاره دا سپی چې دی نو دا چې په کوم کور کې وي نو د رحمت پرشتې هلته نه راځي. نو دا خبرې زما ذهن نه اخلي او دا خبرې زه نه منمه. حیران به پاتې شي دې خلکو ته. و د خدای تعالی جاهله د ملا ته د منځ نه وباسه. قرآن او حدیث خو منې که نه، قرآن او حدیث خو منې. د الله پیغمبر دا ویلي دي، دا د ملا خبر نه ده، دا د الله پیغمبر فرمایلی دي چې سپی چې کم دی نو دا نجس دی او دا د الله پیغمبر فرمایلی دي چې په کور کې یو څو څیزونه وي نو هلته به د رحمت فرشتې نه راځي. نو په هغه څو څیزونو کې یو سپی هم یاد کړی دی چې یاره دا په کوم کور کې وي نو هغه کور ته به د رحمت فرشتې نه راځي. نو دا خو د یو ملا خبره نه ده، دا ته د منځ نه وباسه. دا خو د الله د پیغمبر وینا ده، دا خو حدیث مبارک کې راځي. نو آیا ته د الله د پیغمبر وینا هم نه منې؟ ته د هغه وینا هم نه منې؟ وایي سپی ولې چې کوم دی تا دونه نجس کړی دی. نو دا ملا نه دی نجس کړی، دا خلکو نه دی نجس کړی، دا الله نجس پیدا کړی دی. نو دومره عجیبه د جهالت خبرې دا بعضې خلک کوي او بیا د سپي د وفادارۍ خبره کوي. نو ټیک ده، دې نه ته یو سبق واخله چې ته د دې سپي مالک او یو مجازي مالک د دې سپي او هغه له ته روټۍ ورکې، خوراک ورکې او هغه ستا دومره وفادار دی چې ستا په کوڅه باندې پروت دی، ستا د در نه بل خوا نه ځي. یعنې ته حقیقي مالک هم نه، پیدا کړی تا نه دی، انتظام ورله د رزق ته نه کې، د استوګنې دغه ورله ته نه کې. حقیقي مالک ته نه، حقیقي مالک الله دی او تی مجازي مالک او بیا دی ستا د دې باوجود دی ستا دونه وفادار دی، دومره خیال دی ساتي. نو د دې نه ته دا سبق واله د خدای تعالی جاهله چې ته الله پیدا کړی، الله ستا حقیقي مالک دی. الله زمونږ حقیقي مالک دی، د خیر او د شر او هر څه موږ له راکوي. موږ له ژوند راکړی، مال او جان او اولاد او بچي او ښځه، هر څه موږ له الله راکړي او واپس تګ هم زموږ د الله طرف ته دی. نو آیا الله په موږ دومره احسان کوي نو د الله سره موږ دومره وفا وکړه، د هغه په دین باندې موږ دومره عمل وکړو چې ته د دې سپي د مثال د وفادارۍ ورکې نو ته د مجازي مالک دا سپی زناور دی دومره وفا کوي. الله زمونږ حقیقي مالک دی، رازق دی او هغه موږ سره بې شمېره احسانات او انعامات رامانې کړي. نو آیا موږ د دې نه سبق واخیسته چې آیا موږ د الله پاک دومره وفادار جوړ شو، د هغه د پیغمبر دومره وفادار جوړ شو، د هغه د دین موږ دومره وفادار جوړ شو؟ نو حیران به پاتې شي. بیا د دوه نابالغه صحافیان پیدا شوي دي، وړوکې غونته کې هلک دی خو د 2 روپو والا میک یې پیدا کړی، هر چا ته نیسي او د ځان د شهرت دپاره او د یوټیوب او د دغه پیجونو د چلولو دپاره خلکو ته میکونه نیسي. دیم د دین نه دومره ناخبره دی چې دی ورته دا نه وایي چې یاره دا ته کومه خبره کې چې سپی دی ولې دونه نجس کړی دی. نو دا خو الله نجس کړی دی او فرشتې چې کور ته نه راځي د رحمت، نو دا خو د الله پیغمبر ویلي چې کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. نو نن سبا صحافیان هم دغه خلکو ته صحافت پاتې شو. نو د سپي نجاست چې کم دی نو دا د الله دغسې پیدا کړی، نو په الله باندې خو څوک اعتراض نشي کولی او نه د مسلمان شان داره چې په الله د اعتراض وکړي. او که کور ته فرشتې نه راځي نو هم دا ځکه چې د الله پیغمبر دا فرمایلی دي. نو چې د الله پیغمبر کومه خبره کړې ده، عالمان خو صرف دی چې هغې هغه خبره نقل کوي، باقي ته خو د خپل پیغمبر خبره منې که نه، د
د نبی علیه السلام امتي ځان ته وي. خو د افسوس خبره دا ده چې بس ټول عمر په دغه مړزانو لوبولو کې تیر شوی دی، په لاس کې مور سره څه شي دي، مړز دی که څه ورسره دي، او ټول ماحول او ټول ژوند په دغه کې تیر شوی، خو چې راغټ شوي دي او تر دې حده راورسېد بوډاګان شو هم په دغه کې زندګي تیره شوله ټوله. نو دې غریبانانو ته د دین څه پته نشته دی، د اسلام ورته پته نشته، د قرآن او د حدیث ورته پته نشته، الټه راپاسي په احادیثو باندې مې اعتراضونه کوي او د الله په تخلیق باندې د هغه په پیدایش باندې مې اعتراضونه کوي او د هغه په حکمونو مې اعتراضونه کوي. نو لحاظه د دې دوو ټکو صحافیان چې کوم دي دا نابالغه، دوی ته موږ دا ویو چې داسې بېهوده څیزونه چې تاسو ریکارډ کوئ نو مهرباني وکړئ، هغه خو ګډې وډې ویلې، هغه خو غلو خوړه. خو زه صحافي ته وایم چې تاسو دا نابالغه صحافیان په دې زمانه کې پیدا شوي نو چې کله تا دا ویډیو ریکارډ کړه نو دومره خو ته جاهل او د خپل دین نه خبر چې تی بیا اپلوډ کې سله دا ویډیو ایډیټ کې سله دا جوړې سله خپل پیج ته سله خېجې کنه، بس دا سوشل میډیا خو د دغه وجه نه دینه ګن جوړ شي او داسې خبرې ورته راشي. نو برای کرم دې خبرو خیال وساتئ، بعضې وخت سړی به ځان نه خبر هم نه او د ده نه به ایمان تللی وي، دا به د دین د دایرې نه خارج شوی وي. نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی. ملګرو دا ویډیو وګورئ او دغه شانې مخکې ملګرو ته شیر کړئ چې دا شان قسمه جاهلان او د دې جاهلانو د دې خبرو توړ کېږي، د دې جواب کېږي او زمونږ یا خو د دوی اصلاح کېږي او که اصلاح نه کېږي نو چې زمونږ ملګري دا خبرې اوري او هغوی د داسې غلطو خبرو شکار کېږي نه. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.